کړی. رب په غوسه شو. الله دته خو ضرورت نشته دی، کافرانو ته ضرورت دی. زما رب ورته مثال فرمای، یو انسان دی هغه ته د اپریشن ضرورت دی، بل انسان دی ګیډه خرابه ده، دته د اپریشن ضرورت دی خو دې ستا علاج بالکل نه مني، دته د خېټه خرابه ده، دله خو ګولۍ ورکه کنه، دی راغلی دی د دوایي نه راغلی دی کنه. دا انسان د سره دوایي نه مني، دی خو دوایي مني که هر څنګه دی، پهلا دله ورکه دی پرېږدوه، دی اسم نه مني. الله وفرمایل د ده علاج وکړه. الله دی خو مسلمان دی مخکې نه، زما رب وفرمایل مسلمان پرېږده، دا خو اسم جهنمیان دي. د بره نه ما رب اعلان کړی دی ستا صرف تعلیم رسول دی، د ټولو نه مخکې تعلیم رسول په مسلمان باندې دی. دا مسلمان پهلا جوړ کړه، دی خو اسم نه مني، پرېږده زما محترم. تاسو یو سړی به اعتراض وکړي چې بھائی مسلمان ته د تبلیغ څه ضرورت دی؟ وایي راشه کنه چې مسلمان ته د تبلیغ ضرورت نشته. سوره عبس کې 13 سپاره کې الله فرمایي عبس وتولى ان جاءه الاعمى. عبس نبی اسلام تر شروع چې بعد خلک دا اعتراضونه کوي چې جی مسلمان ته خو تبلیغ کم دی نشته. نبی اسلام خو ټول عمر کافرانو ته تبلیغ کړی دی. وی 13 سپاره کې دا واقع کوم کنه ستاسو د ذهن دغه دپاره چې ستاسو ذهن سازیم وشي ان شاء الله الرحمن، او تاسو ته به پته اسانه کې ګوره قرآن کې الله فرمایي وی فقصص القصص، زه رب په قرآن کې قصې ذکر کومه. الان کې قرآن قصو والا کتاب نه دی، خو دې دپاره لعلکم یتفکرون، دې دپاره چې تاسو کې فکر پیدا شي. یو انسان ته واقعه وشي نو واقعي سره خبره سمجھ کې راځي. دا قرآن کې الله وی د ځان نه خبره نه کوم. وی سوره عبس کې الله فرمایي عبس وتولى ان جاءه الاعمى. نبی علیہ السلام مبارک داسې کار وکړو د دنیا لوی لوی سرداران یې راجمع کړي، تبلیغ یې ورته کړو، ټول کافرانو لوی لوی سردارانو پکې. نبی علیہ السلام مبارک ځان له کېنول، هغوی ورته ویل موږ به د خپلو غریبانانو شاګردانو سره نه کېنئ چې صحابه ورته وایي دا خیرماران دي، غریبانان دي، بربړ دي، په دې سره موږ نه کېنئ. نبی علیہ السلام مبارک وایي زه دې به ځان له کېنوم نو تبلیغ به ورته وکړم، کېدای شي الله پکې دغه وکړي. وایي سرداران یې جمع کړي، دی کې یو صحابي دی عبدالله ابن ام مکتوم نامه ده. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی خو په سترګو نابینا دی. وی دې مجلس ته رادننه شه، نبی علیہ السلام مبارک ته وی د الله رسوله علمني مما علمك الله، د الله رسوله ما ته هغه احکام وښیه چې تا ته د الله نه را رسېدلي دي. صحابي دی و مسلمان دی. اوس به ته ووایې چې مسلمان ته د تبلیغ څه ضرورت دی؟ زه وایم مسلمان ګیره خوري، نو دا ګیره خریل ده ته تبلیغ نه دی پکار چې ګیره ولې خوري. یو مسلمان مونځ نه کوي، ټول عمر یې مونځ نه دی کړی، دا خو مسلمان نه دی، کافر دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي نبی علیہ السلام وفرمایي انسان مونځ پرېښودو، یو انسان مونځ پرېښودو متعمدا راغلی دی، قصدن عمدن یو مونځ پرېښودو فقد کفر، دی کافر شو. قصدن عمدن یو مونځ پرېښودو، فریضه پرېښوده، فقد کفر، کافر شو. نو ته ځان ته څنګه مسلمان وې؟ مونځونه نه کوې ځان ته مسلمان وې، دوکې کې حرام خورې، رشوتونه خورې، تا ته ولې د تبلیغ ضرورت نشته؟ دغه صحابي دی، د نبی علیہ السلام صحابي دی، وی د الله رسول علمني مما علمك الله، د الله رسول تا ته چې څه رب ښولي دي ما ته وښیه. نو نبی علیہ السلام مبارک په دې غوسه شو چې ما ته ناس سرداران دي، د عربو سرداران دي، گویا اوس خبره کوم زما محترم. اوس نبی علیہ السلام مبارک چې وکتل چې یو طرف ته د مکې سرداران ناست دي، توجه کوئ دې خبرې ته، او بل طرف ته دا صحابي راغی. نو نبی علیہ السلام مبارک 13 سپاره کې الله ویلي دي نبی علیہ السلام ته مخ داسې واړو، ترشروي وکړه، تندې ورته ترې وکړه، تندې ورته وکړه چې ته څه لرالې؟ ما خو دا کافران څه په زوره را پرزوري، ته څه کوې؟ ته خو اسم مسلمان یې، تا ته څه ضرورت دی؟ زما رب آیاتونه جبریل علیہ السلام راغی، آیات نازل شو 13 سپاره کې سوره عبس کې الله فرمایي عبس وتولى. اے نبی علیہ السلام مبارک ورته ووایه جبریل ته ووایه عبس وتولى، ترشروي دې وکړه، تندې دې ترې وکړه، وتولوا اعراض دې وکړه، ان جاءه الاعمى، دا چې تا ته نابینا صحابي راغی، تا د ده نه دغه وکړه، تا د ده نه ترشروي وکړه، هغه ورته ربه ما خو دې دپاره نه ده کړې. رب پې غوسه شو، الله دته خو ضرورت نشته دی، کافرانو ته ضرورت دی. زما رب ورته مثال فرمایي یو انسان دی هغه ته د اپریشن ضرورت دی، بل انسان دی ګیډه خرابه ده، دته د اپریشن ضرورت دی خو دې ستا علاج بالکل نه مني، دته د خېټه خرابه ده، دله خو ګولۍ ورکه کنه، دی راغلی دی د دوایي نه راغلی دی کنه، دا انسان د سره دوایي نه مني، دی خو دوایي مني که هر څنګه دی، پهلا دله ورکه دی پرېږدوه، دی اسم نه مني. الله وفرمایل د ده علاج وکړه.
الله دې خو مسلمان دې مخکې نه زما رب وفرمایل مسلمان پرېږده دا خو اسم جهنمیان دي د بره نه ما رب اعلان کړی دی ستا صرف تعلیم رسول دي د ټولو نه مخکې تعلیم رسول په مسلمان باندې دي دا مسلمان پیلا جوړ کړه دی خو اسم نه مني پرېږده زما محترم تاسو یو سړی به اعتراض وکړي چې بھائی مسلمان ته د تبلیغ څه ضرورت دی وی راشه کنه چې مسلمان ته د تبلیغ ضرورت نشته سوره عبس کې 13 سپاره کې الله فرمایي عبس وتولى ان جاءه الاعمى عبس نبی اسلام تر شروع وکړه او په دې باندې الله ډیر غوسه شو الله دا نور کافران دي خدای دا مسلمان دي دته ضرورت نشته زما رب او فرمایل د ټولو نه زیات ضرورت مسلمان ته دی دی به نور جوړي دی چې په خپل جوړ شي نور به جوړي زما محترم او هر چې دا کافران دي اسم دی انکار کوي دی نه مني هیڅ نه مني په خبره باندې پوه شوې که نه ذهن ته څه مسله راله یو انسان درته ووایي جي مسلمان ته تبلیغ نشته څه به وایي زما رب وایي چې مسلمان ته تبلیغ شته 13 سپاره زه اکثر تاسو ته خبره کوم جي زه تاسو ته وایم چې تاسو ته څه مشکل راغی یا در باندې چا څه اعتراض وکړه یا داسې مولیان دي چې د مفادو دپاره د خپل جیب د ډکولو دپاره تاسو ته څه مسله وکړه او ته پوه شوې ستا ذهن وانه غشته نو فقیر موجود دی 24 غنټې ما تاسو ته ویلي ما ته وویل استاد جي دا مسله څنګه ده دا د قرآن حدیث په رڼایي کې څنګه ده نو که ستا پې دغه نه کېږي نو هغه مولا له به ما بوځي یا به ما له راولې تاسو ته ما مخکې ویلي زه مناظرې واله مولا یم ما تاسو څه ویلي دي څه واله مولا یم بحث واله مولا یم دا نه چې مسله وکړم بیا پې خبر نه یم ما ووي یو مسله درته چا وکړه غلط یا ما درته مسله وکړه بله خبره کوم او ستا زما په مسله باندې اشکال دی او بل مولا درته ویلي چې یاره جي دا مسلې ټیک نه ده کړې نو هغه مولا نه به ټیم واخلې او ما ته به ووایې نو زه به وله ورځم زما حق دی زه به وله ورځم نو ستاسو په مخ کې به د دلایلو په میدان کې مسله ذکر کوو تاسو ته پته ولګېږي او که نه هغه نه مني نو معلوم راتلی شي 24 غنټې موجود یم یاره جي ستا په دې مسله مې اشکال دی زه عامي سړی یم په دې نه پوهېږم او دا مولا داسې مسله وایي نو هغه مولا به ما سره مخامخ کې چې راشه ده سره مخامخ شه ذهن ته مسله راله دا بار چې پس پس کوي ګوره د دې ایمانونه خفه کېږي ما انسان خپل ایمان خرابوي مسله کې د اشکال دی ما ته په مخامخ ووایه یاره جي پلان کې مولا دا خبره کوي نو هغه مولا به ما سره کېني ذهن ته مسله ده زما محترم دا خو د تبلیغ په دغه باندې یو دغه شي یو دلیل شي تاسو دپاره چې یو انسان وایي مسلمان ته اکثر پنجاب ته لړ شي داسې حضرات چې د جوماتونو نه وباسي وایي تاسو مسلمانانو ته الن کې په پنجاب کې که وګورئ نو مونځ به مولا نه ورځي الحمدلله تبلیغ و دین دومره کار کړی دی مولانا الیاس رحمه الله تعالی ونور الله مرقده داسې کار کړی دی چې دین د اجلاګانو بالخانو ته هم ورسو تاسو ته پته لګېږي که نه دا الحمدلله د علماء دیوبند مشن دی او د علماء تبلیغ ګویا کوم چې تبلیغیانو سره وابسته دي حدیث ته غوږ کېږي لا یحل لمسلم حلال ندی د مسلمان دپاره ان یهجر اخاه چې قطع وکړي ضرور خپل سره فوق 3 د 3 ورځو نه سیوا فمن هجر چا چې قطع تعلقي وکړه فوق 3 د 3 ورځو نه سیوا فمات او مړ شه دخل النار ډایرکټ به اور ته داخليږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین کوشش وکړئ به ټولو ته عاجزانه درخواست دی خیر دی تاسو مسلمان دی ستا رشته دار دی ورسره نه لګېږي ورشه الله موږ چې کوم درس ولستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې په برکت باندې حاضره مجمع ته خدای په نظر د رحمت وګوري الله خدای په نظر د محبت ورته وګوري الله په دا مجمع کې تمام انسانیت خدای چې څومره مسلمانان دي په دا کلي کې خصوصا بې اتفاقي د خپلو کې نه لګي الله ناروغې د قطع تعلقي د خدایه دی په روغو باندې بدل کړي الله نفرتونو بغضونه خدای په محبتونو باندې بدل کړي الله دې ته خدای په نظر د رحم باندې وګوري دا کتاب د دې مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځي الله دا کتاب د دې کلي دپاره خدایه د هدایت ذریعه خدای وګرځي الله د دې کتاب په برکت باندې حاضره مجمع خدای چې څه قسم مشکلات دي الله مشکلات په خپل دست قدرت باندې ختم کړي یو مرګره دی ماشوم دی بیمار دی د 14-15 سالو دی دعا ورته د زړه نه وکړي په اخلاص تاسو ګوره بزرګان یې دعا هم قبلېږي الله ته ورته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي چې څومره بیماران دي الله تی بیماری په صحت باندې بدله کړي الله بیماری په صحت باندې بدله کړي الله په دا مجمع کې کاروباریان هم ناستي خدای کاروبارونو کې برکت واچي الله څوک قرضدار دي خدای د قرض د عذاب نه
اوساته الله قرضونه په خپل دست قدرت باندې ختم کې الله د دې کتاب په برکت باندې په د میروس کې خدای اتفاق او اتحاد خدای پیدا کې اتفاق او اتحاد خدای پیدا کې د دې کتاب په برکت باندې د حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساته او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات